څه به وایې په دغه صوبه کې وي د کرپشن د پاکه صوبه ده او خلک چې کوم دی کار نه غواړي نو دا قام ولې راوتلی شیرپاو صاحب به زه خو ډېر په لنډو به ته ووایم دا خلک ولې راوتې دي سهار راشي ماښام لاړ شي بجلي نشته او کرپشن ته خو د کرپشن خبره کې د دې ایمانداره خدای کور او نغرې روان کا د یوت یو مثال به ته زه څه ووایم چې یو سړی په لندن کې وخت تېر کړي او دلته تا ته وایي زه تا د مدینې ریاست جوړم خدای هم تباه برباد کا خدای هم تباه برباد کا په لکونو علما دلته شته او ته داسې سړي نه د مدینې د ریاست تمه کې چې د هغه کرکټر تاسو وګورئ د هغه ویډیوګانې شته چې د بیچونو د سمندرونو ویډیوګانې د هغه شته زه الزام نه لګوم شته به د یوټیوب کې شته ورکې یوټیوب کې چې د دې د مدینې د ریاست او دا دلته چې د پیرني چې کوم کردار دی دا د پاکستان په تاریخ کې شته زه به تاسو یو لنډ مثال پیش کړم الف خان صاحب ته هم مسلمان زه مسلمان یم او دا 400 د کیپیکې د سنیانو او د دنیا په تاریخ کې داسې سړی تا لیدلی وي چې د هغه ښځه پیرئ ښځه پیره خو ما چېرته نه ده لیدلې په اسلام کې خو پرده ده ته د پردۍ ښځې سره تعلق څنګه ساتې چې ستا ښځه پیره ده او هغه بیا د خاوند نه طلاق اخلي او بیا تا سره نکاح کوي او بیا ته زوړ خاوند سره عمرې لمبوځي او کرپشن دا 4 ارب روپۍ د تیراسه شوې دا کوهستان سکینډل دا د اربون روپو دا د کوم ځای نه راغی د بلیډي کرپشن د بي آر ډي کرپشن صوبه خو تباه برباد شوه صحت کارت کې تاسو راشئ د یو دکاندار په نوم راله نه راځي خو د لیډرینګ هسپتال مخې ته یو دکاندار دی 21 کروڑ روپۍ په صحت کارت کې جمع شوي دي یعنې که تا سره د دوایي د 100 کروڑ روپو ده چې ستا په صحت کارت کې 21 کروڑ روپۍ حکومت ته جمع کېږي اربونه روپۍ او دلته د کرپشن د یو غټ سکینډل بل خیمد افغان صاحب لاړ دی شي چې کوم هسپتالونو کرپشن کړی دی په صحت کارت کې لاړ شي د هغې ریکارډ وګورئ ته زما یار دوست تا له به زه اپریشنو لیکم 15 لکه به پاس شي 50,000 ستا شوې 4 لکه زما شوې راشه دا سکینډل وګوره قسم په خدای ما ته به خپله هم نک شوي دي وایي ستاسو مریض څنګه دی مې زما خو مریض نشته وایي تاسو چې علاج کړی دی مې د څه علاج په رب قسم چې ما ته د اسلام آباد نه رنګ شو زما په نمبر چا پکې غلط نمبر ورچولی و خلک وایي دا نظریه وي ډېره مضبوطه ده او ډېر ښه سوچ یې دی نو ما له خو د خدای په خاندان کې داسې سړی رانه کي چې د هغه داسې نظریه او داسې سوچي چې یو سړی د پردۍ ښځې سره تعلق ساتي او د خاوند نه طلاق لري او د ده سره واده کوي دا مضبوطه نظریه ده زموږ د صحابو کردار وګوره زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت پړاو کې وګورئ دا د پاکستان په تاریخ کې نه د دنیا د مسلم قوم په تاریخ کې نشته چې د یو سړي ښځه پیرئ دا دلته دا خلک ولاړ دي تپوس وکړي که نه زه به الزام لګوم زما به پي ټي آی بدې شي زما به د دې نه نفرت وي د عمران خان نه زه به دروغ ویم خو دا خو ځان د ریکارډ ویم یو سړی به د کمنټس کې ولیکي که نه چې د عمران خان نه علاوه د کوم سړي ښځه تعلق ساتلي د بل سړي سره پیرې وه او ورسره بیا نکاح کړې ده د دې خلکو سوچ نشته شعور نشته د ده ټوله زندګي تاسو ستړي کې بیا د پیډ مارشل دې کردار ته بیا په خپل فوج پسې بیدارو پسې ته خبره کېده په لنډو درته ویم یو خو دا چې د OIC اجلاس کې چا شرکت کړی دی د لیبیا صدر معمر قذافي نن حال وګوره نشته صدام حسین نشته یاسر عرفات نشته دا د دې خلکو ډېر غټ پلانینګ و دا خو پلانټډ سړی راغلی و او په دغو یهودو ډېر غټ محنت کړی و زما دې په رب قسمي ته د تاریخ وګوره د ده چې کمې خبرې دي او دلته په رزلو کې نه وې میں آپ کو لا الہ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں تما ولې د لا اله نه آزاد دی زما خدای ایمان دی والباس بعد الموت فاستمرنا بیا ژوندونه حق دی ته ما د لا اله نه آزاد دی ته د دې لپاره راغلی او ته د مدینې په ریاست کې او زه خو د حافظ صاحب زه د سلوټ کوم سلوټ آرمي چیف ته قسم په خدای چې په درنه کې به اول تشه ګډاګانې وي او اوس دا ډیال مخې ته نعتونه او درود شریفونه وایي دا د حافظ صاحب کمالات نه دي نو دا نو څه دي زه خو اپریشیټ کوم خپل ادارې دا فوج دا د دې ملک اداره ده او د دې عصمت د دې عزت زموږ کې دي د دې خلکو په سوشل میډیا او ټول فیک اکاونټونه دي د دې دوست د یو دوست هم په خپل آیډیا باندې نشته خبرې ټول فیک اکاونټونه او د افغانستان سپورټ کوي د انډیا سپورټ کوي دا ولې سپورټ کوي دا زموږ الحمدلله ما مخکې دا ویل دي اوس هم دا وایم چې رهتي دنیا تک پورې په پاکستان وي دا د دې د یو د ختمېدو کار نه دی الحمدلله چې لاک مسلمانان شهیدان شوي دي د دې وطن په ازادۍ کې د 6 لکو زما د مسلمانانو وروڼو خویندو د وینو حصه ده دا به داسې د دې خلکو په دغه باندې به ختمېږي دا اسرائیل یو نه دا یو امریکا نه داسې چې 100 اسرائیل او 100 امریکا شي انشاءالله د دې پاکستان سم نشي کولی پاک فوج زنده‌باد ادارې زنده‌باد
ته د عیسائی قرباني وګوره، ته د سی ډي ډي قرباني وګوره، ته د پولیس قرباني وګوره، دا وایي په افریقا پراته دي. نن په پښتونخوا کې دا دونه بدامني ده او په دې صوبه کې دوی د کرپشن خلاف راوتي و که نه؟ په اربونو روپۍ کرپشن وشو. چا تپوس وشو کوم سړی په کرپشن کې لاړو؟ محمود خان وګوره، پرویز خټک وګوره، د دې د یمین ګنډاپور د بلې ویډیو کتلې بل ورځ کنتر یې الوزئ. قسم په خدای که نه، شیم ته د خلکو په سوچ باندې دا کم خلک چې د عمران نیازي سپورټ کوي دا د سره سوچ نه لري، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتیان نه دي. د یو سړي کردار ته وګوره او د دې نه پس هم دوی وایي چې دوی به موږ له د مدینې ریاست جوړوي. افسوس نه دی.